अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम सामीन, उम्मीद दरवलरम چې تاسو به روغ یې، جوړ به یې، د صحت په جامو کې به یې، خوشحاله به یې. الله هم د هر قسمه مصیبتونو او آفتونو نه په امان کې ساته. زه یو وارې بیا ستاسو د وړاندې حاضر یم په یو بهترینې وظیفې سره. دا وظیفه د حاجت دپاره ده چې هغه حاجت د یو سړي ډېر کوشش وکړي هغه حاجت یې پوره نه شي. ډېر اسباب هغه به روی کار راوړي او ډېرې هلې ځلې وکړي، هغه کار د ده ونه شي، دی نا امیده شي. نو په داسې حالت کې بیا نا امیدي نه ده پکار. د الله رب العزت باندې نه امید ساتل پکار دی او د هغې دپاره دا وظیفه پکار ده. هر قسمه اسباب چې سړی استعمال شي بیا هم کار ونه شي، د دې وظیفه باندې تاسو عمل وکړئ. الله رب العزت به ستاسو حاجت هغه پوره کړي. دا بسم الله الرحمن الرحیم ډېره بهترینه وظیفه ده او په دې سره هر قسمه حاجت الله رب العزت پوره کوي. نو اوس که یو سړی داسې دی چې د هغه ډېر ضروري حاجت دی او نه پوره کړي، هر قسمه هلې ځلې ورپسې وکړي، نو بیا هغه دې په دې وظیفه سره په یقین سره عمل وکړي. الله رب العزت په دغه عمل او هغه کار او حاجت هغه پوره کړي. وظیفه څنګه ده؟ وظیفه دا ده چې 12,000 پیرې به صرف بسم الله الرحمن الرحیم په دې طریقې سره وی. کومه طریقه چې د تاسو بیانوم، طریقه دا ده چې 1000 پیرې به څه وکړي، بسم الله الرحمن الرحیم وی. بیا به دې نفس 2 رکعاته صلات حاجت لمونځ وکړي. 2 رکعاته صلات حاجت لمونځ نه پس به بیا 100 پیرې درود شریف ووایي. 100 پیرې درود شریف نه پس به د خپل حاجت دپاره الله رب العزت ته په یقین سره په توجه سره دعا وغواړي. د دې نه پس به بیا 1000 پیرې درود شریف ووایي. درود شریف نه بسم الله الرحمن الرحیم به ووایي. بیا په هغې پسې بیا 2 رکعاته صلات حاجت لمونځ وکړي. عام 2 رکعاته لمونځ خو صرف داسې به چې 2 رکعاته نفل صلات حاجت لمونځ کوم، نور عام لمونځ دی په هغې کې څه نشته دی. بیا به چې 2 رکعاته صلات حاجت لمونځ وکړي، په هغې پسې بیا 100 پیرې هغه درود شریف ووایي. هر یو درود شریف چې دلته درځي هغه به ووایي. د هغې نه پس بیا څه وکړي، الله رب العزت ته متوجه شي، په یقین سره به دعا وغواړي. همدغه شانته کې بیا به 1000 پیرې بسم الله الرحمن الرحیم وي. 2 رکعاته به صلات حاجت لمونځ وکړي او 100 پیرې به درود شریف وي او دغه شانته کې د الله رب العزت نه دعا غواړي. نو په دغه طریقې سره به 12,000 پیرې پوره کړي. 1000 پیرې بسم الله، 2 رکعاته صلات حاجت لمونځ، 100 پیرې درود شریف او دعا. په دې طریقې سره به 12,000 پیرې هغه پوره کړي. نو انشاءالله العزیز په دې عمل سره به الله رب العزت هغه کار ستاسو وکړي. صلات حاجت لمونځ عام لمونځ دی، عام 2 رکعاته نفل لمونځ دی او صرف نیت کې وه 2 رکعاته نفل صلات حاجت لمونځ کوم، داسې به ووایي. او درود شریف هر یو درود شریف چې تعالی درځي هغه ووایه او د الله رب العزت نه دعا غواړه. اوس که یو کس دی او هغه یو فرده عمل وکړو، نو الله رب العزت به دا کار انشاءالله العزیز د دې عمل په برکت سره هغه پوره کړي. او که بالفرض پوره کېدو چانسز یې نه و، نو بیا دوباره دې دا عمل وکړي، نو الله رب العزت به دا هغه کار هغه وکړي. نو دا ډېره بهترینه وظیفه ده، نه رد کېدونکې وظیفه ده
نو په دې وجه سره د چا هم داسې حاجتونه وي هغې ته پکار ده چې په دې وظیفه باندې هغه عمل وکړي، الله رب العزت به د هغې هغه حاجتونه هغه پوره کړي.